Bismillahirrahmanirrahim, dear student from second year biology. Today we are going to explain human skeleton, especially axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton, it is the central framework around which all other body parts are connected. It is the central location of skeleton. स्टूडेंट څنګه تاسو پته ده د ایکزیل سکلیټن دا مطلب دی چې د سکلیټن هغه سنټرل حصہ چې سره نور پارټس اٹیچ نه ته موږ ایکزیل او د ایکزیل سکلیټن نه چې کوم پارټس هغه ډرایو شوي دي هغه ته بیا موږ څه وایو اپینډیکولر مطلب دا دی چې کوم د سکلیټن باونډري ده دا خبره خو کلیر ده موږ ډېر په ډیټیل سره ډسکس کړي چې کوم هیومن سکلیټن دی پای کې 206 بون دی وز دا ټرای کوم چې دا 206 بون کم ډسټریبیوشن دی هغه تاسو ته ایکسپلین کوم نو سټوډنټ موږ دا سې کې چې ایکزیل سکلیټن په ایکزیل سکلیټن کې موږ سره سکل دی کوپړې چې ستوي او تورکس دی چھاتی سینه چې ستوي بیا په سکل کې موږ دا ډسکس کوو چې کرینیم یا برین باکس د دماغ کم صندوق چې دی سټوډنټ دا یو ډېر سپیشل باکس دی د الله تعالی ډیزاین کړی ډېر په ښکلي شکل صورت کې او دا کرینیم دا د 8 بون نه جوړ دی دا څنګه چې مخامخ ما تاسو ته لیکلي دي بیا فیشل بون په مخ کې د انسان په مخ کې 14 بونز دي په نیک کې په سټ کې او سنگل اډو کې ته هایډ بون هغه پکې 1 دی بیا اوسیکل په غوږونو کې چې کوم اډو کې ته اوسیکلز په هر یو غوږ کې 3 بونز دي نو غوږونه 2 دي نو دا به 6 شي بیا ورټیبرل کالم د ملا تیر چې کوم دی ورټیبرل پای کې 26 بونز دي بیا موږ سره سټرنم کم چې دا چیسټ د سینې د کم اډو کې چې دی ته سوی سټرنم پرې کې موږ سره سنگل بون دی ته موږ سوایو سټرنم او سټوډنټ دا کم چې دا فریم شنت ښکاري دا موږ سره سری دا ریبس دي دا ریبس په انسان کې 24 دي یعنی 12 یو سایډ ته دی او 12 د بل سایډ ته دي نو دا یو بل سره انټر کنیکټډ دي یا سټرنم سره کنیکټډ دي سټوډنټ بیا موږ تورکس چھاتی چې ستوي پای کې سنگل اډو کې دی هغه ته موږ سټرنم دا پکې 1 دی او ریبس خو دا 24 دی 12 یو سایډ ته 12 بل سایډ ته دی نیکسٹ موږ سره دی سټوډنټ هغه اپینډیکولر سکلیټن دی ته موږ باونډري اف سکلیټن هغه کې موږ سره پیکټورل ګرډل ایکچولی وی روټیشن ته یا څنګه چې موږ بیلټ تړلی یعنی داسې یو راوند پارټس هغه روټیشن کوي دې ته موږ شولډر ګرډل هم وایو په دې شولډر کې چې کوم بونز دی ته موږ کلیویکل سکیپولا کلیویکل چې دلته کوم دا سنگل اډو کې دا نریشن ته اډو کې دې ته موږ سوای کلیویکل او دې نه شاته چې کوم اډو کې لګې دی پلان آی ته موږ سوای سکیپولا او دې کلیویکل ته په فیمیل کې بیوټي بون هم وي ځکه چې په کم فیمیل کې دا بون لګ ریسټ وي بهر ته راوتی نو دغه بریسټ سایز غټ وي نو ځکه ورته وایو بیوټي بون بیا سټوډنټ زموږ سره چې کوم زموږ لاسونه دی پای کې هیمرس دا ول کوم دی کې چې کوم دی سنگل اډو کې ته هیمرس بیا مخ کې دی کې دوه اډو کې یو تمګ سوې ریډیس او بل تمګ سوې النا نو په دې ریجن کې دوه بونز دي هغه دلته ما ډسکس کړی چې هیمرس هم هغه 2 دی النا هم 2 دی هیمرس هم 2 دی النا هم 2 دی ریډیس هم 2 دی کارپلز په دې پنجو کې کوم اډو کې آیته کار په لګټ 10 دی میټا کار په 28 دی او فلنجز د ګوتو چې کوم اډو کې دي دا دې ته فلنجز په کې په انسان کې دا 28 دی یعنی 14 په دې یو لاس ګوتو کې دی 14 په دې بل لاس کې دا 28 دی دا شاند د موږ سره پیلویک ګرډل کم ته چې موږ ټوټه وایو کم دا والا ریجن چې دی دا کم ځای کې چې دا زموږ ورټیبرل کالم لاندې راغلی اټیچ شوی دی ته موږ څه وایو پیلویک ګرډل په دې پیلویک ګرډل کې هپ بون هغه پکې 2 دي بیا په لیګس کې فیمر دا والا کوم اډو کې چې دی دا پکې سنگل دی دلته بیا 2 اډو کې دی یو ته موږ څه وایو سټوډنټ چې کوم دا مضبوط دی ته ټیبیا کم چې دا نری شانته دی فیبولا دلته یو راوند بال شانته دی ته موږ څه وایو پیټیلا د فیمر هم پکې 2 دي فیبولا هم پکې 2 دي ټیبیا هم پکې 2 دي پیټیلا هم پکې 2 دي ټارسل کم پنج کوم اډو کې دا والا دې ته موږ څه وایو سټوډنټ دې ته موږ وایو ټارسل دا ټارسل پکې 14 دی بیا میټا ټارسل هغه پکې
10 دی او داسې فلنج دغه 28 دی دا ټوټل چې موږ پلس کو سټوډنټ د دې سکل د دې ریجن نه داسې چې موږ ټول دا داسې پلس کوو داسې سټپ بای سټپ دا د لاسټ پورې د دې 28 پورې او بیا دا موږ پلس کو سره دا 2 او بیا دا 2 داسې دا اخره پورې نو دا به زموږ سره ټوټل 206 بون جوړیږي سټوډنټ بیا دا والا ریجن ما راغستی دی دا پیلویک ګرډل دی دا موږ دلته د سایز لږ غټ کړی دی دا بټرفلای شیپ دی یا د لاټو په شانتي ریجن دی سټوډنټ دا والا کوم بون چې دی دی ته ایلیم دلته چې کوم اډوکې دی دا والا دی ته اسچیم او دلته چې کوم د ټوټي کوم بون دی ته پیوبس یعنی ایلیم اسچیم او پیوبس چې کله رايوځي شاید موږ کو ایکسل بون دا شاندا کو ایکسل بون دی بل سایډ ته هم دی دا چې کوم سنټر سره اٹیچ دی ته موږ سوای سیکرم او دلته چې کوم دا نریشن دی اډو کې دی ته کوکسای او ته ټیل بون دا ټیل بون دا په هیومن باډي کې دا ویسټیجل آرګن دی مطلب دا چې ټیل بون شته هو ټیل ډیولپ کیږي نه که پرس کدا ټیل ډیولپ کی دین بیا با هیومن ته ډیره غټه مسله وا چا به چله کله کې نو اس چا به چله کې دی اور واغستو چا نور ډیره مسلې بوي خو به هر حال الله تعالی په کې دا بون یې خو د هوټل په کې نه ډیولپ کیږي سټوډنټ بیا دا سره د موږ د سکل د کوپړې ریجن راغستې دي دلته شاته چې کوم اډو کې ته اوکسیپیټل دلته چې کوم اډو کې ته پیرایټل د فرنٹ ته چې کوم بون دی ته فرنټل په دې کې چې کوم د لاینز د کوم جاینټ دی ته سیچرز جاینټ اف سکل آر کالډ سیچر بیکاز دے آر کلوزلی پلیسڈ دلته چې کوم بون دی سټوډنټ هغه ته زایګومیټک دا والا کوم بون چې دی ته سپینایټ او دې ته موږ سوای سټوډنټ مینډیبل دې ته موږ وایو میکزیلا دا زموږ سره د هیومن سکل هغه ډایګرام دی تاسو ته موږ کلیر کو سټوډنټ بیا جنرالي دا یو کوېسچن کېږي چې فرض که دوه سکلیټن وي یو د میل وي بل د فیمیل وي نو دا دواړه سکلیټن به مونږ پای کې به ډیفرنشیشن مونږ څنګه کوو چې یاره دا سکلیټن د میل دی او دا سکلیټن دا د فیمیل دی نو پرس کا غوښه پرسي نو بیا خو ړوند ته هم پته لګي چې یاره دا فیمیل سکلیټن دی او دا د میل دی خو چې غوښه پسې نه نو بیا دا والا کوم ریجن چې دی کوم هپ بون والا ریجن دلته چې کوم دا انګل دی دا پرس که دا انګل کم وي نو دا به د میل وي که دا انګل سیوا وي دا کولاو وي ځکه چې فیمیل خو بچي راوړي نو دا والا بون دغه زور اغوستی دا کولاو شوي نو هغې ته بیا موږ چې دغه کوم دلته ریجن دی هغه سیوا وي دا به د فیمیل وي کوم چې داسې نری والا انګل وي هغه به دا میل وي so it is enough for today